الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء خدنة أجورها فرأوروكها ديبا خدنة أجورها فرأوروكها ديبا क्या नजरत जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। दे जुम्मे की ज़माइज़ानो जुस्ता सुनांग कम बयान रवान दा द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द यौ खिताब का मौजूद और दा खिताब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नौजवानान और जमाअत दली तक रसूलुल्लाह खिताब दी हदीस पाक की दनवजुआनान और जमाअत
وزد رسول الله تقرير کڅو اعلان وکړي پوسټر ولګوي چې فلان صاحب مذهبي اسکالر هغه توای چاته چې څوم نه ورته فلان مذهبی اسکالر آ رہا ہے فلان مسجد میں فلان جگہ اس کے عشاء سے لے کر 1 گھنٹہ اس کے بیان ہوگا نیز خواتین کے لیے الگ پردے کا انتظام کیا گیا خلق منڈی وروائی خزی منڈی وئی اس دی حدیث کی د سردار دو جہان جناب رسول خطاب دا اور نوجوانانو ڈلت خطاب دا عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أخص للبصر وأحسن للفرج رواه البخاري ومسلم حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے یا معاشر الشباب او نوجوانانو جماعت شباب دا شاب جماعت شاب کامل مکمل طاقتور نوجوان توای او د شباب زمانہ د نوجوانی زمانہ عند الاحناف زمون د احناف و منیز باندی د بلوغ نوالا 40 سال پوری دا د نوجوانی زمانہ 40 سال نا اخوات بیا ومن نعمره ننكسه في الخلق 40 سال چواوڑی بیا استا بیا بڑھا پی شروع شی بہرحال جناب رسول فرمال یا معاشر الشباب او د نوجوانانو جماعت تاسو توایما تاسو تخطاب کم من استطاع منکم الباء او نوجوانانو تاسو کی چې د چا طاقت وکنا د نکاح کولو طاقت وی جما مباشرت باندې قادر وی مکان ورکولو باندې قادر وی خزیتا روپی ورکولو باندې قادر وی کنا دایته څو کړی کنا فلیتزوج دایته نکاح کړی کنا واده دې کړی کنا اوس دا واده کولو دوی لوی فائدې جناب رسول الله دی حدیث کی بیان کړي الوی فائدې څه شي دي فإنه أخص للبصر وأحسن للفرج زکدا نکاح کول
داسخ عمل دا چه اخذ للبصر دا دیر زیاد سترگل کتکون کئی عمل دا یعنی چوزوک نکاح اترکنا وعد اکڑی دا غسترگی دیر زیاد تخکتشی بیا غیر محرم اتا دبلنا مستبیا اخوا دیخوا پا غلط نظر نگوری کنا دسترگو حفاظت یقشو کنا دوما فائدہ واحسن للفرج او دا نکاح تڑل نکاح کول چلی کنا دا حفاظت کون کئی عمل دا شرمگار یو نوجوان چی وادو کو بس دا دستر کی محفوظ شوی دا حرامو تدکتونا شرمگایا محفوظ شکنا دا حرام کارنا دا زنانا محفوظ شکنا دا دا رسول اللہ خطاب دا نوجوانان اس نوجوان خو بخبل چغی نوی نوجوان جنیو بخبل نوی چفلارا زخو بالغ شم مال رشتو گور دا شرم پا وجہ نجنی چوائی نالک چوائی دا سوچ دا کار بیا دا چادا دا دا فلار دا فلار دی بیا پکار عن ابي سعيد وابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه رواه البيهقي حضرت أبي سعيد او عبداللہ بن عباس نے روایت دا دوارا فرمائی جو جناب رسول اللہ فرمائل پلار باندی اول در خبر ظہور دی کنا من ولد له ولد دا چاچ اولاد پیدا شو کنا زوی پیدا شو لوری پیدا شو اول پپلار باندی دا لازم دا فلیحسن اسمه فلار باندی دا لازم دا چه اول دی نمور باندی خبولائی کی دی دا شریعت مطابق نم دی ور باندی کی دی دوما خبر و ادبه او خبولائی ادب دی ورزدکڑی کنا فإذا بلغ چکل بالغ شکنا کما شمی فلیزوجه رشتہ دی ورطا گوری او کالک بالغ شو یا جنی بالغ شوا لانی رشتہ نورطا گوری چوزر نشتہ فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما الک بالغ شو لاری رشتہ نورطا گوری دی
یا لکنا چرتا گناہ اشوا دسترگو گناہ تینا اشوا دخلی تینا اشوا زنا تینا اشوا فإنما إثمه على أبيه جناب رسول اللہ فرمائی چی دا گناہ بد دففلار وی کجنین گناہ اشوا ام دا گناہ کی بید فلار حسوی زکا فلار یا ولدا فلار یا مشرد کنان ولی رشتن ورتگوری لا فخبلا طولش پا بڑی سرنی وطلعی کنان بڑی باندې ټولش په تواب کړي د چرګ په شان بڑی باندې را تاویږي ګد ګد ګوت ګد ګد ګوت ګد ګد ګوت د پیغلو لونو د ځوانانو زمنو غم ورسره نشته د لور لپاره رشته ورته راشي مناسب رشتہ وی با اخلاقا دیندارا لکوی دزوی لفار رشتہ ورتراشی با اخلاقا دیندارا جنوی لاغا رشتے واپس ولی جدالکو خالقو دیندارا با اخلاقو بچپنی پی جنم رشتہ زکن ورکوما چی دا خریبان نو زمالور با بیاد سخوری دا زمالور با بیاد سخوری دا دروح وحی مطلب دا چی مالدار تلور ورکوما نو بیا چکل لوگ پسی ورشم یوشپا یورد التبا غلی زیڑی خورما خیٹا بڑا کون تلور غمی نہیں تچال غمی دزوی لفارهم غریب پخبل ورطوائی چیز مال ربا تالا درکم وینا دا مالدار لور کرم اسی اٹھکای بغور واہوئی دا یزید بن معاویہ نم بتاسو اوریدلے یزید دا حضرت معاویہ زوی دا حضرت حسین قاتل مشہور ابو درداء یو غریب صحابی دا درداء دلور نامو دای پا کنیت مشهور دلور پا نام مشهور ابو درداء دا درداء پلار درداء یلور ملن صحابی و ابو درداء دا دی درداء لور لپاری رشتہ رالا دا خبر توجہ چی رشتہ رالا لویا جرگر رالا یزید بن معاویہ مخکدو کارکنان ورپسی ابو درداء کرکی نست ابو درداء تفوسو کو ویلچل فارا راغلی یزید بن معاویہ ورطویل داستا لور دردا چی دا مال فنکار آکا دا دیل پارا غلی یزید ورطویل دی ملم صحابی بو دردا یزید لیڈر عمر دا زمانی سردار عمر مالدار عمر پخبل
خپل د دې غریب صحابي کور ته راغی. ابو دردا ورته ویل چې یزید ته زما کور لراله، ته زما میلمه یې، د میلمستیا عزت دې کړم که نه، لیکن لا أزوجك بنتي أبدا. ولو یزیدا زما خبره په غور واوره، که دلته ټول عمر ته راته کښېنې، په دې یو خبره ته ودرېږې، هم به زه خپله لور درته تاله درنه کړم، زه تاله د لور رشته نه درکوم. یزید بن معاویه ښکته وکړه، مایوسه شو. او چې ستا کور ته دې زمانه کې لیډر راش، ډر راش، خان راش، ملک راش، چې ستا د لور رشته راکړه، ته به د لاس نه ونیسې راکش به کې چې ملک صاحب لیډر صاحب دا لور مې دغه ستا جولۍ کې مې در واچول، ستالته د مال دولت لالچ وي، ته کارغه یې د کارغه زوی یې لالچې، د لور غم نه یې در سره، د خپلې خېټې غم در سره، همیشه تر خپل اشنا تر قرې پورې. رحمان بابا فرمایي همیشه تر خپل اشنا تر قرې پورې، یوې خېټې مختورن او هم رسوا کړې، همیشه دې د خېټې. ابو دردا رضی الله تعالی عنہ ورته ویل خبردار یزید بیا چې دا ټکی په دې جبران اورې، غلی کېنه عزت کم میلمه، لیکن د لور رشته چرته هم تاله نه درکوم. یزید غلی شو او شرمېدی، ښکتې وکتل، یزید سره ملګرو کې یو غریب راغلی، یو ملنګ مسلمان راغلی، هغه هم یزید ځان سره نه راوست، د شا د خوا نه غریب ملنګ مسلمان پسې رامنډې کړې وې، د ابو دردا کور ته یزید سره. غریب مسلمان پوه شو چې ابو دردا د خپل لور دردا رشته یزید ته نه ورکوي. غریب یزید ته ویل چې اصلحك الله یا یزید، او یزید الله استا اصلاح وکړي کنه. ابو دردا خطا تا دندان شکن جواب دار کو کنه. ابو دردا خطا تا داسی مایوس کن جواب در کو چی چرتا رشتہ ندر کوما. او یزید تا مایوس شوی کنا، یزید ویل آو بالکل زمایوس شما، بیا بدا خبر فخل رعنا ورما، چابو دردا مال دل رشتراک. غریب ویل چې تمایوس شوی،
تا دا رشتہ پری خود نو کستا اجازت وے دغا مجلس کی بز ابو درداء تا دلور دا رشتے پیغام ورکم چی مال راک دغا مجلس خلق حیران ابو درداء ناست اغیو مجلس دا یزید سنو غٹائٹ راغلی دی غٹائٹ هم ناشت اغا ملنگ غریب مسلمان یو لنگ ترلیو دا غربت نیا کمیس نو کنا رافا سے دیو حرت ابو درداء چویل چو ابو درداء دغلی ڈر دی مالدار دی سردار یزید ترشتہ نور کوے زمستا دلور ترشتی خواہش من یما که زمادا غربت زمادا یولنگ دی خوخوی کنا نو مال رشتہ راک ابو درداء ورطویل چو ملنگ مسلمانا مخفل لور دردا تال در کڑیوا تالمی در کڑیدا تال در کوما غریب رو ابو دردا جزاکلا ماستالور قبل کڑیوا قبل کڑیمی دا قبل می دکنا رشتہ کش صحابو مالدارون په یو کمبل ورته ناست غریبون ناست مالدار ته ورنکړو غریب ته ور تا ته رښتیا راځي د لور هم درته راځي د زوی هم راځي او ته د مالدار په چکر کې ناس لور دی 25 27 30 سال ته ورسیږي زوی دی 35 سال ته ورسیږي چرسده کیو کس راتلے منا صاحب نن زما وعده لکنا تب ضرورت نکاح براتڑی گیری سپینو ماستا عمر چوکال زما عمر استاجی کم سے کم 45 سال مالدا کی دریم لکت سالرم دائمی اولا مارتوی ما زمون دا علاقی خلق او قبائل خوچدی دغه عمر کې څلرمه کړی کایوتی نمبر شوی د کلی په انتظار وکړ ابو درداء رشتہ دی غریب ته ورکا د رشتې نفس ابو درداء رضی الله تعالی عنہ پاسه دی ویل یا ایها الذین آمنوا ویل او ایمان والو تاسو چې دلته ناشته خپکی ویما یزیدتو ما خپکیږه چې رشتہ مې درنا کړای ابو درداء ویل زما یو ټکی واورئ دا یزید چې ناسته دا مالدار دا سردار دا کوریا دا اسبابو نڈکتا کور کی رار طرف ترناگان دے کزد اخبل لخت جگر دردالور یزید تا چرت ورکرمال نزمالور دردا کد دا کور تا ورشکنا دارناگانی با اگوری دا اسباب اگوری دا دنیا دا بهم پا عیش و عشرت کی راشے اغا دن بدین ہیرش غفلت عن دینها بیا بزمالور دغا مالدار کورتا چور وعدا کم یزیدتا دا بهم عیش و عشرت کی راشے دا دن بغافل شے اس دا ملنگ تمیزک ورکا چاغ ملنگ دکنا ماہی چن دارم غمی ہی چن دارم دستار ندارم غمی فی چن دارم
طالب المعصر نشتا خدچ نشتا پټکای می نشتا خدچ نشتا د تاوی دولغه مخلاص ما دغه غریب ته می رشتہ ځکه ورکړه چې د غریب کور ته زما لور ورشي کنه د رزق ذمہوار یا خدای دا وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله وی هر گرزیدن کی شتا هر جوندی شتا زرزق ورکوما رزق یفما فرض دا دا ملنگ مسلمان چه دا دای بندل وگی ننمڑ کیگی رزق یپا خدای فرض دا زمالور بندل وگی ننمڑ کیگی رزق یپا خدای فرض دا لیکن دا ملنگ چه دا دای عیش و عشرت کی ندا غریب دا زمالور بم عیش و عشرت کی نرازی دوار بچو بس کنده دا خدا عبادت کرے بدی خبر پوشنی کنش صحابه دا اسی خلق دا یزید پشان جابر پا کمبل ورطناست رشته ور نکل ملنگ تی ور عثمان جی رشتہ راغلی یو کس را تپول وای جی رشتہ راغلی دا اوس ور یکم کې ورنک ستا څه مشوره ما زما به څه مشوره چا د رسول الله مشوره دغه درکوم ویل څنګه ما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض رواه ترمذی مارتویل ابو هریره نے روایت تھا فرمائی چې رسول الله فرمایل چې کله ستا خور ستا لورتا څوک د نکاح پیغام درکړي درشته پیغام درکړي او هغه لک داسې وي چې هغه دیندار هم وي با اخلاق هم وي نو فزوجوه رشته ورکړه مالا خبر ختم کړی نه دا هغه فون کې هغه فون والا راته وایي چې استاد نه دا الک چې د کلا دای په دوبوي کې دا دای په سومبوي کې دا کنه ما نو بس تا نه حدیث واورېدی نه دې د رسول الله په حدیث عمل وکړو نیکړې ته الک ته نه ورکوې ته اخلاقو ته نه ورکوې ته دینداری ته نه ورکوې ته رشته دوبوی ته ورکوې ورې کړه کنه تاسو ته چې څوک راشي د لور خو رشته چې الک څه کار کوي سعودي کې ده بس در میکړه رشته الک چرته ده بحرین کې ده دوبای کې بس رشته می در دوبای کې چې کم خلق دي یا بحرین کې چې کم خلق دي کنا یا سعودي عرب کې کم خلق تلي دي د سپورت ژوند یادا دا غلې کې دا د کراچي کواري کالو غلې کې مونږ د سپورت په عزت ګورو نه لته ورکو نه پګټ باندې ولو کو دوی پاسو یا الته دا وداسي ژوند مسجد نبوي کې بپروته حرم کې بډړ واچوي ستړی به کنا عرب در تراشي بل تبجي حج پس پابدس هغه چې کار ته تللی دی او ته د سپو په نظر نه ګوري د جنجاګوټ اخر ټکی ور جنجاګوټ کې مسعود هغه به
د یو عرب سره مزدوري وکړه سعودي کې وای عرب راته ویل چې اخسا عربي کې کوری ته وایي لکه مونږ چې سپی شړو نو مونږ سپي ته مونږ وایي کوریش وای عرب راته ویل اخسا کوریش یا کل وای عرب راته ویل سپی کوریش تاسو بدل تم زمون غلامانی جنت تاسو خارجان راتلای نشي کرانی نو جنت کی به هم تاسو زمون غلامانی بل ما ته غسراله ما پښتو کې ورته مال مور دی وخت دی په دې پوه نشو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين